Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Boston Biology. نننی لیکچر چې کوم دی نو هغه زموږ سره د لوور ریسپیریټري ټریک کوم چې مونږ شروع کړي ول د هغې ډیسارډرز دي په هغې کې دویم نمبر چې کوم دی نو ټیوبرکلوسس دی ان شارټ مونږ ورته ټي بي وایو. نو په ټي بي کې چې کوم دی اوس دا زموږ سره څنګه چلي an infectious pulmonary condition in which formation of tubercles in the lungs. نو ټیوبرکلس چې کوم دی نو دا زمونږ په کوم ځای کې به پیدا کېږي پلمونري چې کوم دی راځي نو د هغې مطلب به سوي هغې مطلب لنګس دي زمونږ سره. نو دا به زمونږ سره په لنګس کې زمونږ سره یو کنډیشن وي زمونږ سره یو انفیکشیس کنډیشن وي ورسره سره او په هغې کې به څه جوړېږي په هغې کې به ټیوبرسلس چې کوم دي ټیوبرکلس چې کوم دي نو هغه به زموږ سره جوړېږي. اوس ټیوبرکلس زموږ سره څه دي سویلنګ اګریګیشن آف ډیډ سیل آر ټیشو دې کې به څه چل کېږي سویلنګ به کېږي او اګریګیشن را جمع کېږي به زموږ سره څو ډیډ سیل او ډیډ سیل آر ټیشوز چې کوم دي نو هغه به څه کېږي هغه به را جمع کېږي او هغه به یو ډوغله غونته کې چې کوم دی زموږ په دې لنګس کې چې کوم دی هغه به جوړی او دا به رسو د وجې نه کېږي دا اګریګیشن به رسوي دا به زموږ سره د ډیډ سیل یا د ټیشوز به زموږ سره سي د موږ سره به د هغې کمبینیشن یا به د هغې اکیمولیشن وي. څنګه چل بی زموږ سره ټیوبرکلوسس چې کوم دی نو دا کاس کېږي د څه د وجې نه د مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس زموږ سره یو بکټیریا ده چې د هغې د وجې نه دا زموږ سره کاس کېږي او دا بکټیریا چې کوم ده دا زموږ سره راډ شیپ ته داسې راډ شیپ ته او زموږ سره څه شی دی نان موټایل ده موشن موټایل چې کوم دی نو هغه څوک چې موشن کوي نان موټایل چې کوم دی موشن نه کوي. اوس ټیوبرکلس چې کوم دی نو دا به زموږ سره څنګه جوړېږي ټیوبرکلس دا زموږ سره ټریکیا ده او د ټریکیا نه پس بیا برونکای ده او برانکیولز چې کوم دی نو دا بیا زموږ سره څه شوي دي داسې په ډفرنټ برانکیولز کې چې کوم دی جدا شوي دي او اخرنی اینډ چې کوم دی زموږ سره الویولای ده دا خو مونږ بار دا ویلي دي. دلته کې به اوس څنګه چل کېږي په دې کې به داسې چل کېږي چې اوس دا بکټیریا چې کوم زموږ سره ده دا مایکوبکټیریم ټیوبرکلوسس دا به زموږ د ریسپیریټري ټریک ته چې کوم دی نو هغه به راشي دلته کې چې دی نو هغه به دا رورسي چې دا کله دلته کې رورسي زموږ په باډي کې خو ډبلیو بي سي شته ریډ بلډ سیل یا ایمیون سیلز چې کوم دی دا به څه کېږي دا به میکروپیجز به دا راشي او دا به چک چاپېره څه کړي دا به انګلف کړي چې دا انګلف کړي نو په بکټیریا کې دا کوالټي شته چې هغه په میکروپیجز کې دننه څه کړي هغه سروایو وکړي او خپل نمبرینګ هم څه کړي خپل نمبرینګ هم انکریز کړي خپل نمبرینګ دا انکریز کولی شي د دې نه علاوه نور میکروپیجز به تاو راشي او د دې نه به چک چاپېره تاو شي او د دې به څه وکړي چېرې دا زموږ سره سپریډ نه شي. ټیک شو نو دې کنډیشن ته مونږ څه وایو دې کنډیشن ته مونږ وایو لیټنټ ټیوبرکلوسس دې ته مونږ وایو ټیوبرکلوسس زموږ سره بیا 2 ټایپس دي دا به اوس مونږ مخکې وایو. ښه د هغې نه علاوه اوس راځو مونږ ټرانسمیشن دا چې د دې ټرانسمیشن څنګه کېږي د یو انسان نه بل انسان ته چې کوم دی نو هغه څنګه ټرانسمیټ کېږي نو ترو مایکروسکوپک ډراپلیټس دا ما تاسو ته په مخکې د مخکیني لیکچر کې هم تاسو ته وویل چې زموږ سره ایروسول ډراپلیټس دي ایربرن ډراپلیټس دي د دې د وجې نه چې کوم دی نو څه کېږي د دې د وجې نه به څه کېږي هغه به یو انسان نه بل انسان نه چې کوم دی نو هغه به ټرانسمیټ کېږي لکه فار ایگزامپل څنګه به ټرانسمیټ کېږي یو کس ته ټي بي ده او هغه خبرې کوي او د هغو د خولې نه چې کوم دی نو هغه لاړې چې کومې دي نو هغه د ډراپلیټس په فارم کې چې کوم دی نو هغه روزي او د بل انسان په ریسپیریټري ټریک یا په پوزه یا په خوله یا په سترګو باندې چې کوم دی نو هغه پرېوځي نو په هغې لاړو کې خو زموږ سره ټیوبرکلوسس بکټیریا به وي که نه نو چې وي پکې نو هغه انسان ته هم څه کېدی شي هغه انسان ته ټي بي چې دی هغه کېدی شي. ساین او سمپټم په ساین او سمپټم کې یو لیټنټ دی یو زموږ سره اکټیو دی خو دا دواړه چې کوم دی دا به لږ څه حد پس چې کوم دی نو هغه به څه کړو دا په ډیټیل سره ووایو. د ساین او سمپټمز ته چې کوم دی نو راځو کفینګ دیټ لاست 3 or more weeks چې کله یو کس ته ټوخېدو او هغه د 3 هفتو نه چې کوم دی نو هغه سیوا شو نو دوله څه پکار دی دوله د ټي بي ټیسټ پکار دی چې یاره دا وګوري چې هسې نه چې ټي بي ورته د هغې نه پس کپینګ blood chest pain or pain with breathing کله چې مونږ ټوخیږو د هغې سره به سوي د هغې سره به زموږ د باډي نه څه راوځي بلډ چې کوم دی نو زموږ په بلغم کې چې کوم دی نو هغې کې به سوي په هغې کې به زموږ سره بلډي
په چیسټ پین به یې ورته په سینه باندې به سوی په سینه باندې به درد درد به یې پکې آر پین وذ بریتینګ آر کفینګ. کله چې هغه بریتینګ کوي ساه اخلي یا هغه ټوخیږي نو په هغه باندې به څه راځي، په هغه باندې به پین راځي، په هغه باندې به پین سي. مطلب دا دی چې سینه به درد کوي. د هغې نه علاوه بل زموږ سره د هغې ساین او سمټمس څه دي؟ ویټ لاس، د دو ویټ په څه شي رو به کمیږي. دوی ته پته لګي چې یاره ماته ټیوبرکلوسس دی، چې کله هغه بیماري چې کوم دی سیویر کنډیشن ته ورسېږي نو ته به پته ولګي چې یاره ماته خو ټیوبرکلوسس دی. او د دې مخکې ټیسټ کول پکار چې دا سمټمس په چا کې ظاهره شو نو هغو ته ټیسټ کول ضروري دی او لازمن دي. بل به فیوري فټیک چې کوم دی نو ستړی کېږي به زموږ سره. بل زموږ سره چلز چې کوم دی نو دا رپېدل مپېدل به پرې راځي. اینډ لاس اپیټایټ او لوږه چې کوم دی هغه به ورته نه محسوسېږي. چې لوږه ورته نه محسوسېږي نو ظاهره خبر د سړي یا د انسان چې کوم دی د هغه وزن چې کوم دی څه به کېږي، هغه به ورو کمیږي. اوس د دې زموږ سره څه کېږي ټریټمنټ چې کوم دی نو هغه به زموږ څنګه کوو. نو د دې ټریټمنټ زموږ سره د بیکټیریا د وجې نه کېږي. نو د بیکټیریا لپاره د بیکټیریا د ختمولو لپاره بیسټ چې زموږ سره کوم ډرګس دي نو هغه انټي بایوټکس دي. او انټي بایوټکس چې کوم دي د سیورل منثس لپاره 6 to 9 months لپاره چې کوم دي هغه انټي بایوټکس به انسان چې کوم دی هغه به یوز کوي، په هغې به قضایي نه راولي. نو د دې سره به د هغو ټي بي چې کوم دی هغه به ښه کېږي. اوس پریونشن چې کوم دی نو موږ له څه پکار دی چې یاره موږ ته ټي بي چې کوم دی هغه ونه شي. اولنی خو دا خبره ده چې په ماشومانو کې چې کوم دی نو هغې ته ټي بي ویکسین چې کوم دی بي سی جي دا ورته کول پکار دی چې یاره دا ورته وشي، د هغوی ته بیا ټي بي چې کوم دی هغه نه کېږي. دویم آیسولیشن اف ټي بي پیشنټ. اوس چې یو کس ته ټي بي ده هغه به داسې کار وکړي چې هغه به آیسولیټ کوي، لکه څنګه چې کرونا وایرس کې چې کوم دی یاره چاته به کرونا وایرس نو هغه به آیسولیټ کړل که نه. دغه شان چې ټي بي مریضان چې هم کوم دي هغوی له به ښه پراپر خوراک د هغوی میډیکیشنز چې کومې دوايان دي ټایم په ټایم او هغه به څه کوي هغه به آیسولیټ کوي چې یاره نور انسانان چې کوم دي هغوی ته دا ټیوبرکلوسس ونه شي، ټي بي ونه شي. ویرینګ ماسک بل دا خبر دی چې یاره په یو ځای کې ته اوسېږې حالانکه هغه پیشنټ تاسو آیسولیټ کړی هم دی خو بیا هم پکار دی چې یاره مونږ څه وکړو ماسک چې کوم دی هغه واچو، کورینګ ماوت خپل خوله چې کوم دی ماسک واچو، بل مونږ خپله خوله پټه کړو. اینډ وینټیلیټینګ رومز او په داسې کمره کې مونږ پیشنټ ښودي چې هغې کې وینټیلیشن هوا روشندانونه چې کوم دی نو هغه په هغې کې مینټین اف هایجین کنډیشن پکار دی چې مونږ د خپلې صفایي ډېر خیال وساتو چې صفایي کوو نو مونږ ته به ټیوبرکلوسس چې کوم دی نو هغه به نه کېږي. د دې ټولو پریونشن سره چې کوم دی مونږ وکړو نو زمونږ امیون سیسټم چې کوم دی نو هغه به څه شي، هغه به سټرانګ شي. هغه کله سټرانګ شي نو په مونږ باندې به څه کولی چې مونږ به ټیوبرکلوسس چې کوم دی یا زموږ سره چې کومه بیکټیریا ده مایکرو بیکټیریم ټیوبرکلوسس چې کوم دی هغه به زموږ باندې اټیک نشي کولی. د هغې نه علاوه څه کېږي کله چې مونږ مال نیوټریشن دا چې لکه مطلب مونږ بیلنس ډایټ چې کوم دی نو هغه نه خورو یا خوراک چې کوم دی نو هغه نه کوو نو مونږ ته د دې سره به زموږ امیون سیسټم چې دی کمزوري کېږي. جنرل ویکنیسز د بدن کې قسمه قسم ویکنیسز راځي د هغې کوهي پکې نو مونږ ته به ټیوبرکلوسس چې کوم دی نو هغه به کېږي. اوور کراوډډ لیوینګ داسې کار دی چې یاره چې کوم ځای کې ډېره زیاته ګڼي نو هغه ځای ته نه دي تلل پکار. څه پته لګي چاته به ټیوبرکلوسس ټي بي او تاسو ته هم بیا کار شي. اینډ ویک امیون انکریز رسک اف هیوینګ ټي بي. چې امیون د چا کمزوري نو هغې به چل کېږي په هغو کې به ټیوبرکلوسس چې کوم دی نو هغه به کاس کېږي. ښه اوس راځو لیټنټ ټي بي ته او اکټیو ټي بي ته. دا خو زموږ سره د ټي بي خبره شوه. اوس په مونږ دلته کې د لیټنټ ټي بي او د بل چې کوم زموږ سره د اکټیو ټي بي د دې په باره کې به مونږ خبرې وکړو. نو لیټنټ ټي بي چې کوم ده نو سمټم د دې سمټمس چې کوم دی نو هغه په انسان کې نه ښکاره کېږي. اوس ولې نه ښکاره کېږي هغه اوس مونږ وایو بټ نیسیسري د دې ټریټمنټ چې کوم دی که نه ټریټمنټ ایز نیسیسري د دې د ټریټمنټ چې کوم دی هغه څه شي هغه نیسیسري دی. بل زموږ سره اکټیو ټي بي ده د هغې سمټمس چې کوم دي دغه ټول سمټمس دي. دا سمټم ما تاسو ته ووایي چې کفینګ دیټ لاست 3 or more weeks چې یا ټوخی چې کوم دی هغه 3 وختونه سیوا شي یا به پکې بلغمي یا په چیسټ پین یا ویټ لاس دغه ټول سمټم ما تاسو ته ووایي نو په دې ته به دې کس ته به دې ته به ټي بي. په دنیا کې 1/3 پاپولیشن اف ورلډ هیو لیټنټ ټي بي. اوس زموږ سره چې په دنیا کې څومره کسان دي که نه نو په هر 3 کسانو کې یو کس ته چې کوم دی نو هغه لیټنټ ټي بي ده. او چې 1/3 کسانو ته لیټنټ ټي بي ده نو دا اکټیو ټي بي به څونه کسانو ته دا به صرف او صرف چې چاته دا
لیټنټ ټي بي ده، نو په هغې کې 10% چانسز دي چې 10% خلکو ته به سوي، هغوی ته به اکټیو ټي بي چې کوم دی نو هغه به څنګه کېږي. اوس لیټنټ ټي بي او اکټیو ټي بي چې کوم دی تاسو په ډیټیل باندې اوس ته زویم. که سپوز دا زمونږ څه شی دی، دا یو لنګز دی، لنګ دی، دا بل لنګ دی زموږ سره، دا زموږ سره ټریکیا ده، دا برونکای ده، او بیا برانکیولز اټسیکټرا هغه زموږ سره داسې تللي دي. په دې کې به اوس داسې چل کېږي چې یاره زمونږ چې کوم مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس ده هغه چې کوم دی نو هغه دلته کې راله، چې دلته کې راله نو زمونږ په باډي کې میکروپیجس چې کوم دي، میکروپیجس زمونږ ایمیون سیلز دي چې هم کله هم پیتوجن زمونږ باډي ته راننوځي نو داسې چل کوي، دی انګلف کوي. انګلف مین تیری، لکه ټیوبرکلوسس دا رالو نو میکروپیجس چې کوم دی دی په دې ځای نه راشي او دا زمونږ سره به دا به څه کي اټوپیږي چې ورته مونږ وایو، دا به چلو کې دی به راونیسي. دا په دې لینکس کې دلته دننه کېږي او دلته کې دا بهر کومه چې دی دلته کې راونیسي نو دی به نور سپریډ کېږي نه. او بیکټیریا کې دا کوالټي ده چې دی خپل نمبرینګ څه کوي، هغه انکریز کولی شي ودن میکروپیجز. اوس دا میکروپیجز خو دلته راغلی، دی به سیګنل چې کوم دی نور ایمیون سیلز ته چې دی نه هغه ولیږي، نور ایمیون سیلز به راشي، د دې نه به چک چاپېره چې کوم دی هغه به تاو شي، چې دی چې کله تاو شي دی سپریډ کېږي نه. چې کله دی سپریډ کېږي نه نو دې ته مونږ کم سټیج وایو، دې ته مونږ لیټنټ سټیج وایو، لیټنټ ټي بي ورته وایو. او دا دلته کې څه شي، دا ځان څه کي لیټنټ کی، لیټنټ کې په دې ځای باندې دا پاتې شي. خو سم ټایم داسې کار وشي او په دې ځای باندې څه جوړ شي، په دې ځای باندې یو ټیوبر کیلز چې کوم دی نو ټیوبر کیلز دلته کې یو ګړه غونډه کې جوړ شي، یو ډوغل غونډه کې چې نو هغه دلته کې په لکه په دې ځای باندې دا یو ډوغل جوړ شو. اوس دا داسې کار وشي چې اکثر دا د سیل نه چې کوم دی نو هغه بهر ته وځي، د څه د وجې نه، لکه فار ایگزامپل یو کس ته چې کوم دی نو هغو ته ایچ آی وي وشو، یا یو بله بیماري دی چې غټه بیماري دی چې هغه ورته وشو، نو هغې بیمارۍ چې کوم دی د هغې انسان ایمیون سیسټم چې کوم دی نو هغه څه کو، هغه یې ویک کو، ایمیون سیسټم یې وله ویک کو. نو څه چلو شو، دا میکروپیجز چې کوم دي دا د دې ځای نه ختم شول. نو چې دی ختم شول نو بیکټیریا چې کوم دی نو هغه اوس د دې ځای نه راووته، لکه فار ایگزامپل د دې ځای نه راووته چېرته کې راغله، دلته کې هغه بیکټیریا راغله. نو دلته پکې میکروپیجز راغلل نو دلته کې څه چلو کو، هغه سیل ډیډ کړل، نو دلته کې ټیوبر کیلز دلته کې جوړ شو، بیا د دې ځای نه دلته کې رالو، دلته کې ټیوبر کیلز، دلته ټیوبر کیلز، دلته ټیوبر کیلز، دلته ټیوبر کیلز. دا کېدای شي چې دا په دې یو لنګس کې کېږي او کېدای شي دا په دې دواړو لنګس کې کېږي. نو د اخر نه اخر به داسې کار وشي چې زموږ د ریسپایریټري ټریک ته چې کوم دی نه نو د مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس به راوځي او زموږ ریسپایریټري چې کوم ټریک دی نو هغه به څه کړي، هغه به انفیکټ کړي. نو دې ته بیا مونږ څه وایو، دې ته مونږ اکټیو ټیوبرکلوسس به ورته وایو. دا زموږ سره د اکټیو او د لیټنټ ټیوبرکلوسس چې کوم دی دغه زموږ سره کانسیپټ دی. امید لرم چې پوه شوي به، او بیا هم څوک نه وي پوه شوي نو بالکل ما نه کمنټ سیکشن کې چې دی تپوس کولی شي، زه به ورله جواب ورکوم انشاءالله. والسلام.